درمندو کتونکو دوکې خو چې دي هغه په قسمونو شروع شوي دي. زما سره چې پخوا کې دا ماشوم تاسو لیدی شئ دی اوس راځي او په قرآن مجید باندې چې دی هغه خلکو له دوکه ورکوي او پیسې چې دي هغه دي نغدی دی راځي وروړه خلکو ته چې موږ د مدرسې د طرفه راغلي یو مدرسه چې د هغه ټارګېټ کوي مدرسې د طرفه راغلي او موږ له قاري صاحب رالیږلي یو چې موږ د قرآن مجید شکرانه راکوي. نو د ده نه ما تپوس وکړو ما تاسو ته کومې مدرسې د دو تقریبا 3-4 کسانو چې هغه په مختلف کورونو باندې تلو او د هغو ور ډبوو د هغو ته اوازونه کول. نو دی خو چې دی هغه ما راونیو او نور چې دی وتښتېدو او د ده نه زه تپوس کوم ستا څه نوم دی؟ ترحمان د کوم ځای؟ کوزې باندې. دا راته ووایه څله راغلی دلته او څنګه دا تاسو څه قصه شروع کړله صرف راته دا ووایه. نو دلته کې راغلي لوښ کار کوي ما د ورور دلته راځي دا کار. ستا ورور څه کار کوي؟ دې کور باندې کوي چانده. څنګه چانده کوي؟ ولې تاسو څه چل چې چانده کوي؟ دوی د رحمت. ها؟ نو رحمت نوم دې دوی نو. رحمت دې نوم دی او ته د کوزه باندې یو یې په مټه کې چانده غواړې او چانده خو ته غواړې ته داسې ووایه خلکو ته داسې ووایه چې ما له 10 روپۍ راکړه 20 لاکه خلک به درکړي نو ته به صرف ځي او قارصیبان او دغه شان علما به بدنامې قرآن مجید په نام باندې به ته چانده غواړې. چانده خو د وخت نه کوم تا ما ته اوس په خپله څه ووایي تا چې اوس دې کاله ته ورډبو تا ما ته څه ووایي ما ته ووایه شابه. قرآن مجید یې اخیستی دی چا اخیستی دی هغو خو یې موږ نه دی اخیستی. تاسو دا راته ووایه د څونه خلکو نه تاسو په دې باندې روپۍ راغونډې کړي دي؟ سکول او مدرسه کوئ دا خونه درته چا ښووله؟ زما د ورور کوم ستا د ورور څه نوم دی؟ رحمت. صحیح ده. او ته د کوم ځای؟ کوزې باندې. ستا خو دومره عمر هم نه دی ته خپل سکول مدرسه دا ول نه کوې چې دا کار دې شروع کړلی؟ سکول مدرسه کوم ما د ورور دا کار نه تا له شرم نه ګرځي چې ته د قرآن مجید په نوم باندې خلکو له دوکه ورکړې؟ ما خو نه د اولنۍ کور نه ما خو د اولنۍ کور کې وې زه ځان نه دا پلین تاسو څنګه روغ کړلی دومره غټ پلین چې راشه موږ د پلانکۍ مدرسې نه راغلي یو موږ له دومره روپۍ راکوي او دومره راکوي دا څنګه لکه دا د چا خونه ښووله؟ دا اولنۍ کور دی ما د ورور ته مټه کې بله هلکه وه ټول هلکه بل شان ها او نور د نه ولې وتښتېدو؟ دا خو د دې ځای دغه زما روم دواړه ها بل خو وتښتېد خو خیر ته به رانه ونه تښتېد. قدرمندو کتونکو دا خبرې تاسو واورېدې چې تعلق یې د بانډۍ سره دی او دغه شان چې دی خلک هر قسمه ګیم چې دی شروع دی خو دغه یوه خبره یې په موږ هم پته ولګېده چې موږ د مدرسې نه راغلي یو او یو مدرسې نوم هم ټارګېټ کوي چې موږ د پلانکۍ مدرسې نه راغلي یو او موږ له شکرانه راکوي په مدرسه کې چې دی ختم شروع دی او د هغې قرآن مجید شکرانه راله راکوي. نو دا خو زه ووایم چې دا خو ډېره ناجایزه خبره ده او زه خپلو د سوات او بیا خاص کر د مټې خلکو ته دا خواست کوم چې چېرته هم په داسې خلکو دوکه نه شي. دا وړوکی هلک دی ټوپۍ سپینه په سر کړله او دغه دوکې چې دی خلکو له ورکوي. نو زه خپل انتظامیې ته د مټې چې څومره انتظامیه ده هغوی ته هم خاص کوو درخواست کوو ورته چې په دې ریاکشن واخلي او دغه شان مقتدي هلکان او دغه شان چې نور هم څومره د دوی ګینګ دی د هغې مخنیوی وشي. د بل پر خپل کوربه ماسک اجازت راکړئ. الله پامان.